اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو او معززو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې سلامت اوسئ. نن ورځ زموږ تاسو درس د مالی حقوقو اگر چې بل ورځ ما تاسو ته اډیو اپلوډ کړی و راځو مستقیما د تاسو کتاب ته د تاسو په کتاب کې لومړی سرزا ذکر شوی ده مقدمتي لکه خبرې کوو بیا راځو عمومیاتو ته که د هر هیواد مالی مؤسسات د مطالعې لاندې ونیسو دا به معلومه شي چې مالیات د دغو مؤسساتو مادي ضرورتونه پوره کوي ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې مالیات د عامه منابعو لویه برخه تشکیلوي. له بلې خوا د همدغه مالیاتو په اساس کلیوال او خریان د نورو مالي مؤسساتو سره تماس نیسي. په همدې منظور مالیات د متداوله علومو او ځینو نورو مسایلو سره چې په پوهنتونونو کې تدریس کیږي لازمه ګڼل کیږي. عامه مالیات د فرد او د دولت د رابطې سبب ګرځي چې د اقتصادي، اجتماعي او حقوقي له پلوه د مطالعه او څېړنې ضرورت لري. په اوسنۍ نړۍ کې د مالیې اخیستل او د دولت د مالي امورو تنظیمول یوازې د مالي امورو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نه دي بلکې د مالي او پولي سیاست له نظره یوه پراخه ساحه لري چې د عوایدو او بودیجې د حدودو څخه تجاوز کوي. نو په همدې سبب د مالي حقوقو او اقتصادي پرنسپونو د کړنلارې او عمل په لحاظ ډېر اهمیت لري. مالیات د خپل رشد او انکشاف په مرحله کې د ژوندانه په اقتصادي او د اجتماعي په مختلفو ساحو کې د تحولات سبب ګرځي. په اوسنیو شرایطو کې د مالیاتو اخیستل نه صرف د عامه مخارجو لپاره ورڅخه استفاده کیږي بلکې د مالی سیاست له نظره په بودیجوي عوایدو کې مهم نقش لري. مالیات په اقتصاد کې درې هدفونه لري چې عبارت دي د ملي عوایدو په ویش کې بدلون، د حکومت لپاره عایدات، د ملي اقتصاد د ځینو سکتورونو تقویه چې بیا په آینده درسونو کې موږ تاسو په دې باندې ټولو باندې بحث کوو. حکومت کولی شي د مالیاتو په کومک خپل عایدات لاسته راوړي او دغه عایدات حکومت په مختلفو اقتصادي زیربناو کې په مصرف ورسوي ترڅو د ملت ټول افراد ترې برخمن شي. او همدارنګه دولت د لوړ عاید لرونکو څخه لوړ مالیات، د متوسط عاید لرونکو څخه متوسط مالیات او د ټیټ عاید لرونکو څخه د مالیاتو معافیت په نظر کې نیسي چې په حقیقت کې د ملي عوایدو په ویش کې یو تغییر دی. همدارنګه حکومت کولی شي چې د مالیاتو په کومک د ملي اقتصاد سکتورونه حمایه کړي. مثلا ځینې نوي تاسیس شوي صنایع چې د خارجي صنایعو سره رقابت نشي کولی د وارداتي ګمرکي تعرفو په واسطه کېدای شي دولت یې حمایه کړي، یعنې هغه تعرفې چې وارداتي دي هغه ورته کمې کړي، د هغې په اساس دوی حمایه وکړي. همدارنګه د مالی علم او د هغه اړوند مقرراتو او نورمونو مطالعه کول د هیوادونو په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ژوند کې د ځانګړي اهمیت لرونکي دي چې تل د حقوقپوهانو او سیاستپوهانو د توجه وړ ګرځېدلي او د موضوع د اهمیت په نظر کې نیولو سره په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې ترسره کړي دي. که موږ او تاسو د حکومت عامه مالیات د مطالعې لاندې ونیسو نو دا به راته جوته شي چې په اوسنۍ نړۍ کې مالیات د دې دولتونو عامه منابعو لویه برخه تشکیلوي. همدارنګه دولتونو د مالي ضرورتونو لویه برخه پوره کوي او ګورو چې د مالیاتو په تادیه کولو کې د دولت په قلمرو کې ټول وګړي یو ډول برخه اخلي. د مالي مؤسسات سره اړیکه نیسي او د ورکړل شویو مالیاتو مقابل کې په غیر مستقیم ډول د دولت څخه مختلف خدمات ترلاسه. هدف همدغه دی چې دوی دولت ته مالیه ورکوي او د مالیې په مقابل کې دوی څه غواړي هغه خپل خدمات ورنه غواړي چې موږ ته دا خدمات وکوي. دا چې دولتونه د ټولنې رهبري په غاړه لري نو یو لړ مسؤلیتونه ورته غاړه کیږي لکه د عامه ګټو ساتنه، سوله او امنیت ټینګول، د هیواد د حدود څخه دفاع، اقتصاد ته رشد او انکشاف ورکول، د تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو ایجاد او تنظیم، د صحي اسانتیاو برابرول او یو لړ نور ټولنیز او عام المنفعه خدمات چې دولت یې باید ترسره کړي. څرګنده خبره ده چې دا خدمات ترسره کول یو لړ مصارفو ته اړتیا لري
چې دولت یې باید په عمومي توګه دولتونه دغه لګښتونه د مختلفو لارو څخه پوره کوي چې زیاتره برخه یې د مالیاتو لارې تمویلېږي. یعنې دولت همدغه خدمتونه ترسره کوي او دوی همدغه خدمتونه چې ترسره کوي حتما دولتونه مصرف کوي. کله چې مصرف کوي باید همدغه مصرف دوی ورکړي، یعنې ملت اتباع یې ورکړي چې پوره یې. یعنې په لنډ ډول ویلی شو چې د مالیې په ورکولو سره دولت او فرد ترمنځ یوه حقوقي اړیکه رامنځته کېږي چې دواړو لورو ته حقوق او وجایب زېږوي چې په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او حقوقي لحاظ مطالعه او څېړنې ته ضرورت لري. د لومړۍ نړیوالې جګړې پورې مالیات یوازې د عامه لګښتونو د تامین او د عامه بار د مساویانه ویش په منظور د ټولنې د افرادو څخه اخیستل کېدل. مګر په اوسنۍ نړۍ کې د مالیې اخیستل او د دولت مالي امورو تنظیمول یوازې د مالي ضرورتونو د رفع کولو لپاره نه دي، بلکې دولتونه له دې لارې مختلف سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي اهداف تعقیبوي. د مالیاتو اخیستل د مالي او پولي سیاست له نظره ډېره پراخه ساحه لري چې د عوایدو او بودیجې د پولو څخه تجاوز کوي. همدارنګه د مالیې او ټیکس لارې دولتونه کولی شي چې بازار ته خپل کنټرول او سلطې لاندې راولي، د اجناسو د قیمتونو ثبات وساتي، د احتکار مخه ونیسي، خپل صنعت او تولیداتو ته رشد او انکشاف ورکړي. په تاریخي لحاظ مالیات د بشر د ژوندانه په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نورو برخو کې تحولاتو سبب ګرځېدلي او د وخت په تېرېدو سره یې د خپل ابتدایي حالت نه یو لړ تغیرات موندلي او نننۍ بڼه یې خپله کړې ده. په ټولو هېوادونو کې مالیات اخیستل او ټولول رواج لري، ځکه چې دولتونو د عوایدو عمده برخه د مالیاتو له لارې تامینېږي چې د نړۍ زیاترو هېوادونو د خپل سیاسي، اقتصادي او اجتماعي وضعیت په نظر کې نیولو سره د مالیاتو د راټولولو لپاره مختلف مالي قوانین وضع کړي او د مختلفو میتودونو او سیستمونو په غوره کولو سره مالیه ټولوي چې موږ به انشاءالله د روان کال په جریان د 2 سمسترونو کې د مالیات په موجوده سیستم کې د مالی حقوق په اړوند چې د اصلي مطالبو بنیاد تشکیلوي او همدارنګه به د مالیاتو مفهوم او اهمیت، مالی فشرف، مالی قوانین او د هغې په څرنګوالي باندې انشاءالله ژوند طبقي بحث وکړو. د عمومیاتو په باره کې ویلی شو چې عامه عملیات کېدای شي چې د حقوقي او اقتصادي نظره بېلابېل د مطالعه او څېړنې لاندې ونیول شي چې پر همدې بنسټ د اقتصاد، علم پوهان او د حقوقو علما د عامه عملیې په اړه مختلف تعریفونه کړي دي چې وایي عامه عملیات د دولت د بودیجوي منابعو له ډلې څخه یوه مهمه سرچینه شمېرل کېږي چې په حقیقت کې د حکومت د اساسي رکن په توګه د ټولنې لازمو چارو په ترسره کولو کې د زیات ارزښت درلودونکي دي. کولی شو ووایو چې دولتونه د مالیاتو د راټولونې څخه پرته نشي کولی چې خپلې اساسي دندې په سمه توګه ترسره کړي، ځکه د عوایدو د کمښت په صورت کې د حکومتي دستګاه د دندو د ترلاسه کولو څخه ترسره کولو څخه ناتوانه کېږي او بالاخره د حکومت د فلج کېدو سبب ګرځي. نو ګورو چې دولت یا حکومت چې د خپل ځان د بقا وظیفې د ترسره کولو لپاره کومو عایداتي منابعو ته اړتیا لري، په دغه ځای کې د مالیاتو ارزښت په ښه توګه درک کولی شو. نن ورځ مالیات یوازې د مالي موخو او عامه لګښتونو تامین په خاطر نه اخیستل کېږي، بلکې دولتونه د مالیاتو څخه د مؤثرې مداخلوي وسیلې په توګه استفاده کوي او په واقعیت کې همدا مالیات دي چې په وسیله یې دولتونه د مالي موخو څخه علاوه سیاسي، ټولنیز او اقتصادي سیاستونه پلي کوي او د همدې لارې یې ګڼ شمېر تحولات رامنځته کړي دي. ټولنه یې د هوساینې او پرمختګ لوري ته رهي کړي او مثبت نتایج ترلاسه کړي دي. د شلمې پېړۍ څخه مخکې د فزیوکراتانو او کلاسیک مکتب پوهانو په نظر دولت باید په هیڅ دلیل د طبیعي نظام خلاف په اقتصادي چارو کې مستقیمه مداخله ونه کړي او دا علماو د دولت دندې یوازې په عنعنوي دودیزو دندو پورې محدود او منحصرې ګڼلي. نوموړي پوهانو داسې نظریه لرله چې دولتونه ځکه باید په اقتصادي امورو کې د مداخلې څخه ځان وساتي چې دولتونه باید خپل مالي تحرکات یوازې د عامه لګښتونو تامین په خاطر ترسره کړي، چې نن ورځ دغه نظریې خپل اهمیت په پوره توګه د لاسه ورکړی دی او دولتونه د عامه لګښتونو د تامین ترڅنګ یو لړ نورې موخې او سیاستونه تعقیبوي چې مخکې مو ترېنه یادونه وکړه. د موضوع اهمیت ته پام سره اړینه ده چې په لومړی قدم کې مالي حقوق تعریف او بیا په تدریجي ډول نور اړونده مطالعه او د بحث لاندې ونیسو. راځو لومړی د مالي حقوقو تعریف کوو چې مالي حقوق څه ته وایي. یعنې مونږ کله چې یو مضمون ته داخلي کوو باید اول مونږ د هغې تعریف وکړو.
مالی حقوق د عامه حقوقو څانګه ده او د هغو قواعدو څخه یادونه کوي چې د هغو پر اساس د دولت کارکوونکو او مامورینو لخوا د یوه هیواد له وګړو او خلکو څخه مالیات څنګه راغونډ کړی شي او همدارنګه د عمومي بودیجې د ټاکنې او د هغه د مصرف د ډول په هکله هم مالی حقوق ځان ته قواعد لري. یا په بل عبارت وایو مالی حقوق هغه قواعد او ضوابط دي چې د دولتونو عواید او مصارف تنظیموي او د دولت ټول مالیاتي مقررات د هغه د بحث موضوعات دي. یا هم داسې ویلی شو چې مالی حقوق د عامه حقوقو هغه رشته ده چې په مالیاتو باندې د څارونکو قواعدو او مقرراتو په مجموعي د مالیې د ترلاسه کولو په څرنګوالي او همدارنګه د دولت د عوایدو او مصارفو اړوند قواعد چې د حکومت او مالیه ورکوونکي ترمنځ اړیکې تنظیموي بحث کوي. په اوسنۍ نړۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د دولت وظایف ځان ته مختلفې بڼې او شکلونه غوره کوي، نو د دې لحاظه باید داسې مقررات وضع شي چې ترڅو دولت وکړی شي داسې عواید ترلاسه کړي چې ترڅو دغه ټولو دندو ته ورسي او دا مقررات باید داسې تنظیم شي چې د خصوصي سکتورونو او خلکو څخه عواید راټول کړی شي چې د یوې خوا د انصاف طلب پکې وساتل شي او له بلې خوا دغه عواید په خپل ځای او مناسب حالت کې د ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره مطابقت ولري. نو په همدې اساس مالي حقوق د عامه حقوقو هغه څانګه ده چې په واقعیت کې د اقتصاد او سیاست ترمنځ پوله ګڼل کېږي. مونږ تاسو تعریفونه هم دلته وکول، صرف تاسو همدغه تعریف یاد کړئ یا همدغه تعریف چې عملي حقوق هغه قواعد او مقررات دي چې د یوه دولت عواید او مصارف تنظیموي، یعنی یو طرف ته عواید دي او بل طرف مصارف دي، یعنی څنګه عواید پیدا کی او څنګه هغه بیا په مصرف ورسوي. مالی حقوق په دې باندې راڅرخیږي. مهموالی په دې کې ده چې د یو دولت لپاره هم د عوایدو مرجع پیدا کوي او هم د مصارف ورته ښیي. که چیرې موږ عواید ونه لرو موږ نشو کولی چې یو ټولنه هغه بقا ولري، نو د دې لپاره عواید هم مهم دي او عواید راټولول سره په څنګ کې مصارف څنګه مصارف وکړو دغه هم مهم دي. ان شاء الله موږ تاسو د مالی حقوقو په مضمون کې به هم دغه مواردو څخه بحث کوو چې ډیره مهمه موضوع ده. موږ دلته د مالی حقوقو د بحث موضوعات ان شاء الله په جریان د 2 سمسترونو کې دغه 15 موضوعات موږ تاسو د بحث مطالعه لاندې نیسو. لومړی د دولتونو عامه عواید، یعنی دولتونه څنګه عواید ترلاسه کول شي، د کوم لار څخه عواید لاسته راوړي، د خدماتو لارې، د قرضونو لارې، د مالیاتو. بیا وروسته موږ ته د دولتونو عامه عواید یو ځان ته عنوان لاندې کوو او د دولت عواید تقسیموو او بیا په ټولو باندې بحثونه کوو. دوهم د دولتونو عامه لګښتونه کوم ځای کې مصرف کې همدان تصنیف بندي کړي ده، په ډولونو باندې مشل شوي، تاسو په کتاب کې کتلی شئ. دا باندې بیا بحث کوو. د دولتي بودیجه څنګه جوړیږي، دا هم یو مهمه موضوع ده. دا باندې بیا ان شاء الله مونږ تاسو بحث کوو په ټوله معنا باندې. د بودیجې کسر او کمبوتات دا باندې بحث کوو. زموږ تاسو یو برخه بودیجې ته ځانګړې شوې ده په کتاب کې. د دولتونو مالي سیاستونه دا هم د بحث لاندې نیسو، یعنی د په حقوق مالی کې یا په عوایدو کې یا په لګښتونو کې صرف دولتونه عواید او لګښتونه په نظر کې نور د پسند کې نور سیاستونه هم په هغه کې تعقیب کوي. دا ان شاء الله موږ تاسو د بحث او مطالعه لاندې نیسو. په کتاب کې مفصل بحث شوی دی. بیا د بل د مالی حقوقو هغه سرچینې دي، د کوم ځای څخه د مالی حقوق منځته راغلي دي. د حقوقو د هر څانګې د موضوعاتو او مسایلو څېړل د دې ایجاب کوي چې سرچینې وپېژنو چې مالی حقوق هم د دې امر څخه مستثنا نه دي. په افغانستان کې د مالی حقوقو منابع عبارت دي له الف قانون. اوله منابع د مالی حقوق په افغانستان کې قانون دی. قانون عموما د دولتونو په سیاسي نظامونو کې مالی حقوق د حاکم قدرت د لویو اقتصادي سیاستونو پورې تړاو لري چې د دغه سیاستونو د تطبیق او نظاموالي لپاره قوانین شتون لري. نو شک پرته چې په اوسنیو نظامونو قانون د مالی حقوقو تر ټولو مهمه سرچینه ګڼل کېږي چې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې د مالی حقوقو کلي اصول په مختلفو ساحو کې لکه سیاسي، اقتصادي، اجتماعي
او کلتوري سوق عمومي سیاستونه او تګلارې ټاکي چې دولت او حاکمه قدرت دا قوانین پر رعایت کولو مکلف دي. په دې قوانینو کې قانونګذار د پورته ټاکل شویو سیاستونو او تګلارو په چوکاټ کې موضوعات په جزئیات سره وي. لومړی په اساسي قوانینو کې بیا جزئیات په عادي قوانینو کې آغاز څنګه کوي په جزئیات سره د بحث مطالعه لاندې دي. دوهم نړیوال سندونه دي. کوم نړیوال تړونونه د افغانستان او نورو هېوادونو ترمنځ د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره لاسلیک کیږي خپله د قانون ځای او بڼه نیسي چې اړونده لوریو ته حقوق او وجایب چې په دې توګه نړیوال تړونونه په مالي حقوقو د قانون وروسته د یوې سرچینې په توګه پېژندل کیږي. باید یادونه وکړو چې نړیوال تړونونه زیاتره د اړوند هېوادونو د اتباعو د حقوقو د تامین په منظور رامنځته کېږي تر څو د مضاعف مالیاتو او د مالیاتي فرار مخه ونیسي. بیا وروسته مضاعف مالیاتو باندې موږ تاسو پوهېږو او مالیاتي فرار باندې دا ټول موضوعات موږ تاسو بیا د بحث او مطالعې لاندې نیسو. یعنی نړیوال تړونونه موږ تاسو ټول بیا په کتاب کې په خپل نوبت سره د بحث او مطالعې لاندې نیسو. بل موږ تاسو قضایي رویه ده. قضایي رویه د افغانستان په حقوقي نظام کې د مالي حقوقو د فرعي سرچینې د ډلې څخه شمیرل کېږي. بیا په دې باندې هم تاسو بحث کوو په آینده درسونو کې چې د دې نه په کومو مواردو کې استفاده کیږي. څلورم دوکتورین دي. د دوکتورین د نظریات څخه هم عموما د قوانینو جوړول پر مهال استفاده کوي. په دې ډول دوکتورین هم د مالي حقوقو د فرعي سرچینې د ډلې څخه شمیرل کېږي. یعنې موږ تاسو ته که څوک ووایي چې د مالي حقوقو سرچینې کومې دي تاسو ویلی شئ چې قانون دی. قانون بیا موږ تاسو اساسي قانون او عادي قانون باندې داسې تقسیمولی شو په نورو موارد باندې. دوهمه منابع نړیوال تړونونه دي او دریمه منابع قضایي رویه ده او څلورمه منابع دوکتورین دی چې بیا په ټولو باندې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې موږ تاسو بحث کوو. نن ورځ تر دې ځای پورې درس برس دی. بله ورځ انشاءالله چې راځو موږ تاسو د حقوقو علم په ویش کې د مالي حقوقو ځای د بحث او مطالعې لاندې نیسو. نن ورځ دومره درس بس دی. د بل درس پورې مو په لوی او توانا خدای پاک باندې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.